ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم. نن چې تاسو سره کومه مسله وړاندې کوم نو زمونږ چې کوم ایپ جوړ کړی دی زما آواز د نت په ذریعه باندې موږ ته یو شکایت موصول شو چې هغې کې یوه خورکۍ دا خبره کوي چې زما نوکري حق ته زما خاوند هغه وفات شو او ما ته تر اوسه چې کوم دی محکمه صحت لخوا نوکري میلو نه شوله. دغه کونډه خور چې 3 ماشومان دي او ډېر ښکلي ماشومان دي تاسو به وینئ چې موږ ته راغلي یو دی له بیا موږ وړه خوراک هم ورکړه او لاړل. کتونکو موږ نه یوازې چې دغه ویډیو کو بلکې چې داسې مسلې وي نو هغه د چارواکو سره خو موږ ټچ کوو. دا تاسو وینئ زه د ډیچو 400 فرهاد خان سره ناست یم. ډېره زیاته مننه کوم او ما چې کله د دغه زنانه دغه کیس سټډي کړ نو په دې کې موږ د تنګي هسپتال سره بیا رابطه وکړله او په دې کې دغه کس چې د کرونا په واټ کې ډیوټي کوله دته بیا کرونا لګېدل او د کرونا نه بیا د ده بیماري ډېره زیاته اوږده شوله او هغه په کینسر کې بدله شوله. نو دغه خلک دونه ناپوه وو چې تر دې وخته پورې د کرونا هغه د واټ ریکارډ چې کوم دی هغه یې نور اخیستی. نو هغه ریکارډ چې کوم دی هغه موږ راواخیسته او په دغه کې زه د ډاکټر زکریا صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی را سره پکې خو هم ډېره زیاته منډه ووهله. نن چې موږ ډیچو له لاړو نو ډیچو صاحب ډېر ښه رسپانس راکړه. هغه وی چې یاره په دې 2-3-4 ورځو کې به دې زنانه ته نوکري میلاویږي، نوکري د دې حق دی. دویمه ده چې کرونا نو کرونا پیکج چې کوم دی د 35 نه والې تر 50 لاکه پورې. نو انشاءالله چې دغه فایل به زه ورکوم او دغه زنانه د الله دې کي چې دې ته دغه کرونا پیکج خو میلو شي نو دا به د دې ژوند به بدل شي. دې ماشومانو به په نجي سکول کې یعنې په پرایوټ سکول کې سبق وي، اولاد ډېر خوږ وي او پلار چې به تنخوا واخیسته نو بیا به په هغه سکول کې فیس ورکړه. 2 کالو شو دا ماشومان سرکاري سکول ته راغلي دي ولې چې دې ټایم کې خېټه وساتي او خو د دې فیس ورکړي. هلته نوکري ورته شته دی نه، هغه اردلي نوکر او هغه پنشن او هغه قصه چې کومه ده هغه ورته هم نشته دی. او د 1 کال مسلسل دې زنانه منډې ووهلې خو څه ریزلټ یې ټوس رونه وته او موږ الحمدلله یو ورځ منډې ووهلې نو ډېر څه موږ ته رسپانس راغی. انشاءالله امید دی چې دې زنانه ته نوکري خو میلو شي او پر امید یو ډیچو صاحب نه چې د ده دپاره کرونا پیکج چې کوم دی د هغې دپاره خو منډه ووهو. نو دا ګرانو اورېدونکو د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې چې موږ ته دغه شکایت راغلی و او د هغوی ویډیو موږ تاسو ته وړاندې کړې وه. نو دا ما سره ډیچو صاحب سره پکې ما ملاقات وکړو. د تصویرونه ګورئ، دې خواته دا زنانه او ماشومان هم ګورئ چې دوی دپاره موږ د خوراک بندوبست هم وکړو، منډه هم ورله ووهله، خپل ټیم هم ښه پوره صاف کړو، خپله خرچه هم وکړله. خو الحمدلله پر امید یو چې دا به رنګ روړي او دا یتیمان ماشومان خو په خپلو خپو ودرېدل نو هېڅ چاته ضرورت نشته ځکه چې په دې کې نه د تره نه ګیله کولی شي، نه د ماما نه ګیله کولی شي، نه د نیکه نه ګیله کولی شي. دونه ګراني ده چې په دې ګرانۍ کې یو سړی ځان وساتي او که نه هغه به بل څوک ساتي. نو دا پروګرام مې در سره شریکو چې دغه د علب خان شیرپو کار او زیار دی، یو کوشش یې دی، هڅه ده. داسې یو شمېر کارونه مخې ته وشو چونکې اوس د پراجیکټ دی نو ویډیو ضروري ګڼو چې تاسو سره هم شریکه کړو. نو دغه یو ډېر ښه کار وشو. ډېره مننه.